السلام علیکم کتونکو تاسو ګورئ زموږ سوات او زه مراد علي خان دا وخت په کابل چوک کې موجود یم کابل کې یو څو ورځې مخکې دلته د دې ځای خلکو د سویګیز محکمې خلاف احتجاج کړی او د هغې نه پس چې کوم دلته د سویګیز مشران دي او د هغې چې کوم عهدیداران دي هغې د دې د تحصیل کابل د مسلم لیګ نون چې کوم صدر دی غفور او د هغه سره سابقه تحصیل کونسلر دی عثمان غني د هغه خلاف فایر کړی او دلته چې کله موږ راغلو دلته دا وخت چې دی په کابل چوک کې چې سهار نه دا درنه چې دا د مسلم لیګ نون له اړخه دغه جاري ده او دوی دا مطالبه کوي چې کوم زموږ دغه د مسلم لیګ نون د تحصیل کابل چې کوم صدر د غفور خان چې کوم د دې حلقې د پی کې 7 سابقه کینډیډیټ مو د هغه سره تحصیل کونسلر سابقه تحصیل کونسلر چې کوم د عثمان غني هغه هم گرفتار شوی دی او د گرفتاری نه پس نامعلوم مقام ته چې منتقل کړل شوی دی د دې وینا ده چې هغه اف آی آر کړو خو د هغه اف آی آر نه پس چې دی تلو غفور او عثمان غني دواړه تلو بي بي اي کړو او بي بي اي چې هغه راوړو د هغه چې کوم کاپي هغه دلته ورکړی د پولیس لا خو د هغه باوجود هم دی وی چې هغه گرفتار کړی دي دلته سره وسوم دا وخت د مسلم لیګ نون چې کوم مشران دي هغه ناس دي او دغه درنه جاری ده د دې مذاکرات هم روان دي د ډي سي سره ډي سي سوات سره خو تر اوسه پورې سهار نه دو ناس دي دلته چې دغه شندګي درنه شروع ده موږ د دې سره خبرې کوو چې آیا دوی د کلی پورې ناس دي او نور څه ویل غواړي ډېره مننه عایشه دا تو چې دا سب مسله وه په څه وجه باندې دوی گرفتار وشو مسله دا وه چې د ګیس د محکمې او د عثمان غني او د عبدالغفور څه تو مې شي او په هغې باندې هغوی سوی ګیس محکمې والا په دوی باندې اف آی آر کړی د اف آی آر هغوی خپل بي بي اي کړې وه بي بي اي خپل کنفرمیشن دپاره تاڼې ته راوړه او په تاڼه کې چې کله هغوی خپل دغه هغوی ته پیش کړی دی نو ورسره یو کس بل هم راغلی اوس هم د هغوی ګاډه چې دی نو په تاڼه کې ولاړ دی او د تاڼې عمله چې څومره ده یا سوچو دی او که د تاڼې څومره عمله ده نو هغه وایي چې هغه دلته کې نشته نو موږ به دا تپوس کوو د ډي پي او صاحب نه د ایس پي صاحب نه د ډي آی جي صاحب نه چې یاره که څه جرم کړی نو د هغه جرم خلاف پکار ده چې اف آی آر وښودی شي هغه سړی تاڼې ته دغه شي دا څه یاغستان خو نه دی که جرم یې کړی خو لکه هغه به عدالت ته مخامخ شي هغه یو اف آی آر شوی او هغه عدالت ته مخامخ شوی دی خپل تحفظ چې څه و هغه عدالت هغه له بي بي اي ورکړی دی او بي بي اي کې کوم تاریخ یې هغې ته به هغه حاضرېږي اوس زمونږ مشران تللي دي د ډي پي او صاحب سره په مذاکراتو کې دي د هغو مونږ د هغو انتظار یو چې هغوی مونږ ته ډي پي او صاحب سره مذاکرات څنګه کېږي څنګه نه کېږي هغه مونږ ته دغه راکړي تر د هغې وخته پورې به مونږ انشاءالله دا دغه به جاري وي چې یاره تر څو پورې د عبدالغفور او د عثمان غني څه پته نه لګېدلي مونږ دا نه ویو چې لکه ولې خو پکار ده چې په تاڼه کې شته دا ولې دونه زور ورکول کېږي آیا دا سیاسي انتقام دا سیاسي انتقام دی په دې کې لکه نور څه دغه نشته سیاسي انتقام نه وی نو اف آی آر یې په ټولې دنیا باندې کېږي او خلک د هغې دغه کوي امن سامنا کوي او تاڼې ته هم ځي عدالتونو ته هم ځي خو دا سیاسي انتقام دی نو سیاسي انتقام زه حکومت وخت ته او د دې ځای هغه متعلقه منسټر ته ما تاسو ته مخکې هم وویل او اوس هم ویم چې دومره زور کوه چې سبا هغه بیا برداشت کولی شي نو تاسو څه ګڼئ چې دې چې کومه بي بي اي کړه هغه بي بي اي کنفرم شو بي بي اي کنفرم شوی او د بي بي اي هغه کاپیان یې راوړې وې هغې په تاڼه کې هغه کاپیانو دپاره خو راغلي وو هغه تاڼې ته ورکولې چې د هغو ته هغه تاریخ هم میلاو شوی دی اوس موږ دا وایو چې لکه یو سړی بي بي اي هم وکړي که دوباره به بل اف آی آر شوی پکار د تاڼې والا موږ ته هغه وښیي که نه نو لکه کسان دغه تاڼې ته تللي او دا دوی ته پکار ده چې موږ ته هغه کسان موږ ته وښایي چې په کوم ځای کې دوی کېنولي دي بچی زوی دی ښه زوی دی د سره خبرې کوو چې آیا دغه واقعه کله مخې ته راغله پوره تفصیلات ووایه دا بیګا په شپږ بجې واقع راغلی وه تاڼې ته لاړو 3 تنه یو ډرایور او یو عثمان غني و یو زما والد صاحب صدر صاحب عبدالغفور صاحب نو ډرایور ته په گاډي کې پاتې شو دوی دواړه یې تاڼې ته دننه وغوښتل نو بیا موږ ډرایور ته کال کوو دغه نمبر یې بند راتلی ډرایور ته موږ کال کوو نو ډرایور وایي دننه په تاڼه کې دي موږ تاڼې ته رالو نو ایس ایچ او صاحب وایي چې دلې خو زموږ سره نشته کسان خو دلې نشته ډرایور وایي زه په ګاډي کې ناست یم ما خو لیدل نه چې بار ته وتي دي کسان دوی وایي چې موږ ته وایي چې سی سی ټي وي کیمرې موږ ته چیکپ وکړي د هغې چیکپ یې ونه کړو ګاډي په تاڼه کې دننه ولاړو یو موږ ورته وایي که تاسو وایي چې نشته موږ میسنګ رپورټ ولیکئ میسنګ رپورټ یې ونه لیکو نه اخري رابطه ستاسو خپل والد صاحب سره کله شوه تاسو ته 4 باندې 6:04 پرون رابطه هغه څه چې زه کوم ځای مچرته هغه وی تاسو زه ماته وی چې کور ته ځه زه ځم تاڼې ته زه م عثمان غني یم صحیح ده او ورسره ډرایور
ډرایور لا په ګاډي کې په تاڼې کې دننه په پارکینګ کې او د دوانه وردننه شو دننه تاڼې ته ډرایور اوس بهر دی که نه ډرایور بهر دی ډرایور ورته ناست و بهر انتظار کو بیا موږ چې دننه لاړو ډرایور پسې موږ ګرځېدو چې څه شو خو ډرایور ته ووایي چې یار موږ سره دلې پرون شپږ بجو نه مطلب چې کوم د دې سیمې تحصیل صدر دی غفور او دغه عثمان غني جی ټیک شه اسې تاسو ته خپل جرم معلوم دی چې څه زیاتې ستا پلار کړی یا څه جرم یې کړی په کوم سزا ورته میلاوي جرم دا دی چې عوام دپاره حق آواز یې وټاوه د هغې دپاره سوی ګیس او یو میټر به یو کس ته لګو به محله کې او 500 ته به یې نه لګو نو هغه دا تپوس ته کوو چې ته لګې ته سټارټینګ یو پروجیکټ سټارټ شي نو سر نه واله د ویښه پورې هغه رواني کارکردګي زما خیال مخکې یو ورځ کې په سوشل میډیا باندې یو ویډیو چې دغه وایرل شوی و د کابل چوک چې په هغې کې ستا والي صاحب په خپله باندې و او د خلک کوم چغې وایي چې غل دی غل دی او د دغه سویګیس چې کوم مشر دی د هغه نوم یې اخیسته کېدو چې دا غل دی په څه وجه باندې آیا د هغې خلاف دی فارغ شوی او په هغې باندې دو چې نه دو ته دې وجه غل وی چې دو یو کور ته به کنیکشن ورکوو په محله کې او 5 کورونه یې پراته کول نو دې وجه دوه ته چې تاسو غلې د حکومت اورې دا خو عوامي پروجیکټ دی یو ګیس ته سټارټ شوی دی د عوامي حق دی د هر چا حق دی هغه ته به رسۍ کور ته به ګیس لګي دا هغه جرم دا دی چې د قام خدمت کوي د قام د خدمت لپاره اصل کې حقیقت دا دی چې دلته د سویګیس په مد کې انجینیر امیر مقام صاحب چې کم کارونه کړي وو په هغې کې 2 انچ پیپ په دې علاقه کې خور شوی دی ټوټل تللی هغه 2 انچ پیپ کې مراد سعید چې نن سبا کم وزیر دی موسئلاتو هغه لګېدلی دی خپلې کور خپلې علاقې ته یې هغه 2 انچ پیپ اوچت کړلی او 4 انچ ډایرکټ بولی دی په هغې باندې د دو تنازعه دا شو ده چې دغه ډایرکټ خپل ورکر ته د 4 انچ پیپ ولګو خو بقایا پرسنل کمی میټر چې ته لګې نو ا میټرو کې ته دا ټارګټ کوم چې دا د مسلم لیگ دی دا د پیپل پارټي دی دا د جماعت علما دی دا د جماعت اسلامي دی ته عام یو اجتماعي کار وکړه هېڅ خبره نه ده هغه ولګېدلی دی هغه پرسنل خپلو ذاتي خلکو ته 4 انچ پیپ ډایرکټ کورونو ته ګیسونو له بوللی او هغه میټر یې سټارټ کړلي په دې باندې د دو تنازعه راله کومه نقشه چې د انجینیر امیر مقام صاحب په وخت کې تیاره شوه هغې دو بایپاس کړه بالکل د میرویس چې دا هغه بالکل بایپاس کړه لګا ډیره مننه کتونکو دا د مسلم لیگ نون د سواد مختلفو تحصیلونو صدران او د هغې مشران او عهدیداران دلته راغونډ شوي دي او دلته په دې کابل چوک کې دلته ناست دي او دغه درنه یې ورکړې ده او دوی وایي چې زموږ دغه درنه به پورې جاري چې څو پورې زموږ دغه د تحصیل کابل صدر غفور خان او د سابقه تحصیل کونسلر د عثمان غني پته نه لګېدلي چې هغې کوم ځای دي او د هغې ګرفتاري په څه وجه باندې شوې ده او د هغې جرم سره نو موږ هم کوشش کوو دې رابطې چې مسلم لیگ نون مشران چې کوم دي هغې ډي سی لم تللي دي او دوی وایي چې موږ د ډي پي او سره رابطه کوو د هغې هم پوښتنه کوو چې آیا دغه کسان چېرته غیب دي د هغې پورې موږ هم کوشش کوو چې د پولیس چې کوم بالا افسران دي د هغې سره رابطه وکړو د هغې نه هم دغه وپوښتو چې هغه کسان چې دي د هغې جرم سره آیا هغه اوس واقعي ستاسو سره گرفتار دي که نه دي دا وخت چې دی تاسو کته شئ چې دا گاډی دلته ولاړ دی دا باقاعده د غفور خان او د تحصیل کابل چې کوم سابقه تحصیل کونسلر دی عثمان غني دا هغه گاډی او په دې باندې لیکلي دي تحصیل کونسلر کابل دا اوسه پورې چې هغه تحصیل کونسلر هغه نمبر پلیټ هم لګېدلی دی نو دغه تاسو ولیدو چې د ګاډي دلته ولاړ دی خو دې نه پس زه بیا لاړم دلته دغه تاڼې ته او د دې تاڼې د محرر د کابل تاڼې محرر سره ما خبرې وشوې چې آیا د غفور خان چې کوم د تحصیل کابل د مسلم لیگ نون صدر دی او د هغه سره سابقه تحصیل کونسلر چې کوم دی عثمان غني دا تاسو گرفتار کړي دي او که نه هغه وایي چې نه موږ ته بالکل د سره خبر نه یو د هغه دا وینا او بیا ما کوشش وکړو چې د تاڼې ایس ایچ او یا د دې تحصیل کابل تاڼې ډي اس پي صاحب سره موږ خبرې وکړو خو هغه چونکې په تاڼه کې په دا وخت موجود نه دي په ځکه ورسره زموږ خبرې ونه شوې موږ بهر چې کوم دلته په درنه ورکوي خلک ناست دي د هغو سره هم خبرې کوو راځي زموږ 6:30 بجې ټایم د دې نه مخکې ایس ایچ او صاحب دا جته عبدالغفور صدر پی ایم این ال او عثمان غني ته کال وکړو چې تاسو تاڼې ته راشئ د هغوی د بی بی اے شیو په دغه کیس کې او هغوی هغه خپل ډاکومنټس ورسره وو او هغه فایل ورسره وو هغوی چې راغلو تاڼې ته ننوتو تقریبا ګنټه چې وشوه موږ یې تپوس وکړو 2 ګنټې چې وشوې خو تقریبا 2.5-3 ګنټې پس دی زه په خپله راغلم ما ایس ایچ او صاحب ته وویې چې ایس ایچ او صاحب دلته کې عبدالغفور او عثمان غني راغلي وو ستاسو سره میټینګ و هغوی وی چې یاره مونږ ته نه یو خبر او دلته نه دي راغلي نو ما یې دا څنګه نه دي راغلي دلته کې خو پاکستان دی دا څه غیره خو نه ده چې یو انسان ورکیږي او له تاڼې نه غوا کیږي نو هغه ما ته وویل چې یاره زه تې بیخي نه یم خبر
او تاسو خپل تپوس وړاندې وکړئ. هغه تقریبا 3:30 بجو پورې موږ په تاڼه کې ناسو، خو دې موږ ته هېڅ هم ونه وی چې تاسو یا د جرم سره یا پس جرم کې دی یا نه دی، هېڅ خبره هم نه کوي. سهار نه بیا زموږ د ټول کارکنان زموږ د ټول خلک دلته راوتی دی، سهار نه ناست دي، د دې ټایم پورې ورته دي هېڅ هم دغه نه کوي. ما مجسټریټ له درخواست ورکو، درخواست راغی تاڼې ته، دې د تاڼې نه اوسه پورې رپورټ هم نه ورکوي چې آیا زموږ سره شته یا نشته.